سینیټر مشتاق احمد خان حفظه الله، زه د هغې غیرت ته سلام کوم، د هغې جرأت ته سلام کوم، د هغې د یو سوچ او فکر او د غمخوارۍ ته سلام کوم. نن خو موږ او تاسو سره ژوندو خلکو قدر نه که نه، چې کله مړ شي پلار مړ شي قدرمن شي، مور مړه شي قدرمنده شي. زما محترمو زموږ او ستاسو یوه سرمایه د موږ نه لاړه شي، بیا موږ له قدر راشي. وایي په ژوند یې زما ونه کړو قدر، پس له مرګه مې بیا مه جاړه په خبر. په ژوند باندې د یو بل قدر پکار دی. په ژوند باندې ګلوبل سمود فلوټیلا زما محترمو د فلسطین د مسلمانانو دپاره د یو امدادي شکل کې یو راشن، او زما محترمو هغه فلسطین مظلومان او زما محترمو ضعیف او کمزوري یتیمانان هغې دپاره دا خوراکه او دا راشن روان کړی. او زما محترمو تاسو ته ګورئ دا پته چې په دې کې کافر هم د هغه فلسطین مظلوم مسلمانانو دپاره خپل سرونه نه تیر شو، او په دې قافله کې زما محترمو را روان شي د سرونو نه تیر شوي. او دلته یو ټکی کوم چې هر چاله الله خپل مقام ورکړی. او سینیټر مشتاق احمد خان حفظه الله هغې ته الله یو عزت یو مرتبه ورکړه. څوک چې د الله په بندګانو باندې غیرت کوي او رحم کوي او د هغې دپاره خپل ځان قربانولو ته پیش کوي چې یهود او کافر به راځي او زما په مسلمانانو به ظلم کوي. زما محترمو څنګه چې په عدالت کې فیصل خالد غازی وکتل، وی بل چا کې دا جرأت نه و، دې کس به د کم وخت نه د محمد رسول الله ګستاخي کوله. دې دپاره الله رسول زه رالیږلی زه په دې خیبر پښتونخوا کې بل چا کې دا جرأت نه و چې د دې ګستاخ سر یې قلم کړی وی او دا ګستاخي جهنم ته رسولی وی. نو دا مقام الله پاک هغه له ورکړو. نو په ایمان وایي هغه ته عزت میلاو شو که میلاو نه شو؟ وایه څومره عزت الله ورکړو، څومره عزت الله ورکړو. دا خو د دنیا عزت دی، د مرګ نه بعد عزتونه هغه نور دي. وی تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ما محترمو نو پدی دومره خلکو کې د پاکستان پدی دومره خلکو کې یو څو کسانو دا جرأت وکړو. او زما محترمو د داسې جابر او ظالم پنج ته خپل ځانونه ورغزار کړو چې موږ فلسطین او د غزا مجاهدین او د غزا شهیدان او د هغې بچي او ماشومان زمونږ د طرف نه څه دارو درمل کېږي، څه زمونږ د طرف نه خوراک، څه زمونږ د طرف نه زما محترمو هغه غریبانان 18 ورځې په اوبو کې زما محترمو سفر وکړو. 18 ورځې په اوبو کې په کشتۍ کې. دا ټول منظر به تاسو په میډیا باندې کتلی. او بیا زمونږ د موبایلونه دا هم د کافرو یهودو په لاس کې دي چې وواړي داسې کې در پسې بند، داسې ده که نه ده، داسې کې در پسې بند کړي. څومره پریشانۍ. نو چې کله غازی مشتاق احمد خان سینیټر حفظه الله چې د الله په دین غیرت کی جرأت کی ځان قرباني او د فلسطین د مسلمانانو دفاع دپاره میدان ته دنګلي دي یهود او کافر ګوري چې دا خو بل صلاح الدین ایوبي را پیدا شو. مینې سره مونږ نه ویلې که نه، موږ هغه سبحان الله مینې سره نه وایو، دومره ایمانونه کم مینې سره ووایو سبحان الله. دا خو بل صلاح الدین ایوبي حقیقي وارث را پیدا شو، هغه را میدان ته شوی دی، تش لاس را روان دی. وای د ګیدړ 100 کاله زندگی او د زمري یو ورځ زندگی دا تی بهتره کوه زندگی. شیطان ژوندی دی او تر قیامت تر ورځې پورې به ژوندی وي. د ما محترمو د شهادت سوال کوي، د شهادت مرګ د خپل رب نه غواړي. دا د عزت مرګ دی. شهید د الله د دین دپاره چې شهید کېږي د بدن اولنۍ قطره لازمه کې ته لګېدلې نه وي چې الله د دې شهید مخکې رستنې ټول ګناهونه معاف کړي. دا شهید به الله په خپل دیدار باندې راضي کوي، خپل دیدار به ورکوي. دا زما په دین باندې ځان لوله پکړی او قربان کړی. نن موږ د شهادت نه یریږو، نن موږ د مرګ نه یریږو، دومره بوزدله. نو غریب د هغه سفر بار بار ویډیوګانې چې ګورئ اواز اوچت کوي، اے طالبانو، اے د سکول یونیورسټي سټوډنټانو آواز اوچت کوي، اے تاجرانو دکاندارانو آواز اوچت کوي. زه څه دپاره روان یم؟ زه د فلسطین د مسلمانانو امداد دپاره روان یم چې موږ ته تحفظ میلاو شي. داسې ده که نه؟ اواز یې کولو، بار بار یې اواز کولو. ما له ډېره غوسه راځي، ډېر مې زړه درد کوي چې زما عالم شهید شي. مذمت کوو موږ د دې خبرې څه کوو؟ مذمت کیوں کو څه چلو؟ مذمت په خدای قسم چې د یهودو د کافرو یره د مسلمان نه ختمه شوه چې دا غریبانان د کار نه دي. بس هلته به ناست یو افسوس مقام دی، او الله دې په شدید الفاظو میں مذمت ځان سره دې مذمتونه سنبال کا. پوه شئ که د نور ملکونو نور نوجوانان او زنانم په دې سفر کې دي او هغه هم ګرفتاري شوي دي او هغه ولا زما محترمو کافر دي. کافر
او الله رسول فرمای کلمه ویونکې ایمان والا مثال د ژوندي دی او بې ایمانه په مثال د مړي دی. نو موږ دومره کمزوري شو چې هغه کافر هم په مسلمان غیرت کې راپاسي او د مسلمان جنگ لړاوي. چې کوم جنگ مسلمان له لړاول پکارو، مسلمان لا زما محترمو دې میدان ته رادنګل پکارو، هغه جنگ ته د پته شته څوک لړاوي؟ کافر په دې کشته کې کافر هم ناستي او زما محترمو زنانم دي، ماشومان هم ورسره دي او زما محترمو د مسلمانانو په دفاع کې چې هلته په مسلمانانو ظلم شروع او زمونږ حکمرانان هغه د دې ځای نه صرف مذمتونه کوي. افسوس مقام دی که نه دی؟